او د MNA دی زمونږ ډېر کارونه زمونږ د ده سره دي لکه د بجلی کار زمونږ د ده سره دی د ده به مونږ له اشنام د بجلی دا کار کوي مونږ به له وټونه ورکړي دي د چا نه سوال نه کوو لکه چې یاره مونږ سوال کوو ښه به خپل د حق تپوس کوو ډاکټر صاحب کم دغه چې دا فنډ نو زمونږ په کوټه کې یو څو کسانو له ورکړي او هغه کسان د دې خړسرو نه د چا نه تپوس شوی چې نن د فنډ میټینګ دی هلکه د چا نه تپوس شوی چې نن د فنډ میټینګ دی ولې تاسو 927 وټونه نه دي ورکړي دا فنډ به په هغه کسانو تقسیمېږي چې هغه خپل پټي ته لار کوي هغه خپل پټي ته هینډ پمپ کوي هغه په کور کې هینډ پمپ کوي د دې خبرې زه خلاف یم او که تاسو زما ملګري یئ که نه او د دې قوم ملګري یئ او د خپلو بچو ملګري یئ نو زما سره به ودرېږئ او د چا هغه پلار نه هم په خپل کور کې هینډ پمپ نشي کولی زمونږ سره په یو اواز ودرېږئ چې زمونږ ته هم څه ناڅه ترقي کارونه مونږ ته وشي او مونږ هم ستاسو سره په دې خوشحالۍ په دې دور کې شامل شو حالانکې نن مونږ ته د تعلیم دومره غټ ضرورت دی چې زه درته وایم زمونږ په کلي کې لږ 400 کورونه دي په هغه کې یو پرامبري نشته ولې نشته زه هم دغه خبره کوم چې نن تاسو دلته کې دغه ټیم کې شوه څومره خوشحاله یئ څومره مونږ ټول خوشحاله یو اوبه چې دي دا د ټولو نه اول نعمت دی د الله تعالی چې اوبه په یو ځای کې نه او په هغه کې سہولیات نه وي نو څنګه زندګي به یو سړی تېروي نو زه هم دغه خبره کوم چې لکه زمونږ صندوقي ته دې هم څه ناڅه کم از کم چې په څه لږ طریقه داسې نه چې مونږ ته د ډایرک یعنې جټي روډ جوړ شي خو چې دومره مونږ ته څه ناڅه وشي چې زمونږ هغه کم ضرورت دي هغه به پوره کېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو مظفر شاه یم او نوې کلی دی کوټه علاقه ده ګرانو کتونکو نن په نوې کلي کې د PTI شرقي تنظیم د طرفه یو پروګرام وشو یو باقاعده تقریب وشو په دغه تقریب کې مختلف مرګرو خطاب هم وکړو او د ډاکټر امجد صاحب کم چې د PK6 MPA دی او وزیر معدنیات دی د هغوی شکریه هم ادا کړه په دغه پروګرام کې چونکې دلته کې د اوبو یو غټه ټینکۍ چې کوم دی د کلي لا منظوره شوې وه د هغې په باره کې اظهار تشکر وشو او نورو مرګرو کې مختلف خبرې هم وکړلې زموږ سره اوسئ موږ به د دغې مرګرو نه تپوسونه کوو پوښتنه به کوو چې دغه پروګرام دوی څنګه ارینج کو او په دې کې نورې خبرې هم وشوې د دغې په حواله به هم دغه مکمل ډیټیل چې کوم دی دا به تاسو ته خپل سکرین باندې ښیو موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې په نوې کلي کې د PTI شرقي له طرفه د چې کوم تنظیم دی د هغوی د طرفه اظهار تشکر یو پروګرام وشو یو باقاعده تقریب دلته کې منعقد شوی په دې کې د شهاب خان په نگرانۍ کې دغه ټول پروګرام را جوړ شوی او شهاب خان را سره په دې ټایم کې ولاړ دی پوښتنه دې کوو چې دغه پروګرام یې څنګه ارینج کو د څه اظهار تشکر او څه پروګرام هم ارینج کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د MP نیوز مننه چې مالا یې مقرره کړه وروره غونډه خبره دا ده چې زمونږ د نوي کلي چې کوم تنظیم دی هغې کې زمونږ سره طالبان خان بخشیر دلاور ارسلا خان نور ملګري هغوی مونږ ته یو میسیج راکړی او ډېره موده مخکې چېرې زموږ په ځای کې یو میګا پراجیکټ کېږي د ډاکټر صاحب د فنډ نه نو مونږ ډېر خوشحاله یو زموږ ډېرو غریبو وروڼو ته به د اوبو مسله حل شي نو د دې په بدله کې به مونږ یو اظهار تشکر پروګرام کوو خو اوس زموږ په دې پروګرام کې خبرې ځکه دوه شوې چې مونږ صرف د اظهار تشکر دپاره راټول شوي خو په دې موقع کې مونږ ته د نورو خلکو نه دا پته لګېدلې وه چې نن د کوټې کلي د مشرانو پروګرام دی په لنډاکي کې او هغه فنډونو په حواله به خبره کېږي او فنډونه به تقسیمېږي او څه داسې خبره وه نو په دې وجه مونږ لږ ګیلمن یو چېرې په دې PTI کې خو زموږ دا خړسري خلک هم دي ووټ خو د دې خلکو دی نو دا خلک ولې اګنور کېږي په دې باندې لږ د خپل PTI د مشرانو نه مطلب خفه وو چېرې ولې زموږ دا خړسري وروڼه ګیلمن کېږي دا معمولي د 2-3 غنټو پروګرام دی تاسو وګورئ دوی د PTI سره دومره مینه ده دا د PTI په نوم دونه په غټ تعداد کې راټولېږي نو په کار دا زموږ مشرانو له چې دې خړسرو له هم ټایم ورکوي او د دوی هم په فنډ کې او په هر شي کې خبر فور شرکتي او د دوی پکې سلا مشورې چېرې د دوی غټې مسلې دي چې دا حل شي مننه شهاب خان که موږ وګورو نو دغه خبره اوس د چا نه پټه نه ده چې د کوټې چې خاص کر د PTI تنظیم دی نو هغه په 2-3 دړو کې تقسیم شوی دی په دغه کې اوس څه شک پاتې نه دی
خو تاسو چې کوم نن دلته کې دا پروګرام ارینج کو یو پروګرام په لنډاکي کې د هغوی د پڼ په حوالې سره جوړ شوی دی نو په دغه کې آیا تاسو ته یا د نورو ملګرو ته وینا نه ده کړې دې پروګرام له چې تقریبا څومره کسان دغه دي نو زه خو دونه خبر یم چې په دې کې که طالبان خان دی دا ښه سرکرده ورکر دی هر ټایم د پارټۍ دپاره د تاوانونه کړي دي د ټایم ایستلی دی د 24 ګنټۍ د پارټۍ خدمتونه کوي په سوشل میډیا خو زموږ ماته نه ښکاري چېرې په سواد کې به دنه تکړه کسي بغیر پیسو نه دی خپله سوشل میډیا د پی ټي آی د کارونو دپاره چلی دغه شان د ټانکۍ د هغه چې دلته نن د نیوي کل تنظیم دیګونه پخ کړي دي نو دا خرچي کېږي وروره او لکه دا خلک دی چې صرف په کم غرضي وخت په هغې کې هېڅوک نه یادوي او چې د خرچو وخت نو دا خلک مخکې نو مونږ په دې خفه شو چې مونږ یاره صرف د زنده‌باد مرده‌باد دپاره یو چې کم غرضي وخت نو په هغې کې لکه زمونږ دا کم ملګري چې دي په دې کې هغوی ته څوک دا شرکت موقع نه ورکوي او چې کم د زنده‌باد مرده‌باد خبرې نو لکه په هغې کې زمونږ دا رونه ټول حاضري نو زه خفه دی یم په خپل ځاني چې یاره کم از کم دې خلکو له دې هم موقع ورکړل کېږي چې یاره دوی خپلې مسلې خو د مشرانو ته بیانوي که نه کتونکو زموږ سره د لال دادا ولاړ دی محمد شاه خان لال کم چې به دوی هم په دغه پروګرام کې شریک وو او په مختلف موضوع باندې دوی هم خبرې وکړې د دوی نه دغه پوښتنه کوو چې لال دادا دغه پروګرام را جوړ کړی و د تاسو هم د هغې تنظیم چې کوم ستاسو د پی ټي آی تنظیم دی په دوو دړو کې په دوو حصو کې تقسیم شوی دی نو څه ګڼئ چې دا د کلي یا د علاقې دپاره څومره د نقصان یا څومره د فایدې خبره ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو باچا ستاسو او ستاسو د ټیم د ایم پی نیوز مننه چې موږ له دې خبرې مقرره کړه تاسو ته که یاد شي مونږ د یکجهتۍ یو پروګرام کړی و په چوا کې او په هغې کې لکه قسم خوړلی شي د مسلمان دپاره یو قسم چې مونږ به لکه بل څه نه کوو او مونږ به د کلي مفاد مخکې کوو او پرسنل مفاد به چې دی هغه اګنور کوو نو په دې کې لکه ځینې کسان داسې دي چې هغو خپل مفاد مخکې کوي او خپل مفاد مخکې کوي او د کلي مفاد ورستی کوي زنګ جګړه په دې نه ده زنګ جګړه په دې ده چې کم ځای کې د چا حق دی هغه چې دی نو هغو ته ورسوئ ولې چې لکه اوس که دې ځای ته شو دلته د اوبو چې د ډاکټر صاحب کوم وکړو اشد ضرورت دی بغیر اوبو نه ژوند نه کېږي نو که بغیر اوبو نه ژوند نه کېږي دوی ته ډېر سخت ضرورت دی نو مونږ وایو چې داسې کارونه وکړئ که یو سړی وایي چې زه ځان په کور کې کوی کوم په کور کې دننه لاره کوم په چې دی نو خپل پیپونه کوم خپل پلانې شی کوم ډینګې شی کوم نو هغه لکه دغه کول د کولو او د نور خلکو سره ناانصافي ده نو موږ بس دا طریقه کار دغه کوو چې یاره مونږ د دې عوامو په وجه باندې د عوامو دا ګیلې او زمونږ دا ګیلې خپل مشرانو ته ورسو او دا کم چې بیکورډ یا پسمانده خلک دي چې دا کم از کم د تعلیم او د بجلی د هغه ژوند د لږو سهولتونو نه نو دوی مستفید شي او خپل استفاده ترې وکړي نو انشاءالله څنګه ټوټل دا پروګرام دی چې دا شی دی په انصاف سره ډیوایډ شي او د چې کوم ځای ضرورت دی چلته وشي دا راته ووایي چې اوس خو کھولاو په نظر باندې راغله چې په پی ټي آی تنظیم چې کوم دی هغه په دوو حصو کې تقسیم دی د اوس نه پس به ستاسو د کلي دپاره د علاقې دپاره یا د پارټۍ دپاره ستاسو مخکې لا عمل به سوي مخکې څه کول غواړئ د کلي دپاره د ولس دپاره د پارټۍ دپاره خو زمونږ زړه چې دی هغه د عمران خان سره دی هغه خو که هر څه نه وخت او کړي هم دی کوو نو انشاءالله موږ د پارټۍ دپاره سرتوړ کوشش کوو او د بیټ حمایت به کوو پاتې د کلي د مالې مونږ تاسو ته پته سوشل ورک ته ډېر اوسه پورې هم دومره کړی چې د خپل وس مطابق لکه هغه خلک یا په ښه یادوي په بده یا نه یادوي نو زمونږ سوچ فکر به د کلي دپاره سوشل ورک پی که هر څه خو مونږ به چې دی لکه भरपूर कोशिश کوو چې حق حقدارانو ته ورسي که په کلي کې هغه مضافات دي لکه الله پاک وایي چې حقوق العباد چې دی دا 70% دی حقوق الله 30% دی نو دا 70% دی له ترجیح ځکه ورکړې ده که نه چې
لکه انسانیت پکار دی نه چې هغه خپل هغه ذهنیت پکار دی او انسانیت پکار دی چې انسان شي او انشاءالله زمونږ راتلونکی لای عمل دا دی چې د دې نه پس به مونږ په لنډاکي کې داسې پروګرامي په سیدانو کلي کې به وي په چرخی کې دارالامین په ځای کې به دا پروګرامي دا ټول به دا به مونږ ډاکټر صاحب ته زموږ ایم پی ایس صاحب دی محترم هغه ته به ښیو دې ټولو ته چې دا خلک خفه دی په دې خبرو باندې تاسو لکه دا خبرې ما لکه یو طرفه سوچ مه کوئ خو دې خلکو ته لکه د چا په حواله نه د خلک ډایرکټ لکه کمیلا وایي که د چا په ترو کوئ خو په انصاف سره دا کارونه کوئ باچا زموږ خو څه خاص داسې پروګرام نه و خو مونږ وی ډاکټر صاحب مونږ له د ټانکۍ مونږ د ډېر وخت نه په دې تګدو کې وو او الله رحم وکړه ټانکۍ تقریبا یو سټیپ مکمل شو 2 سټیپه پاتې دي نو انشاءالله په دې کې به کار روان شو په دې خوشحالۍ کې یو تشکر یا منو چې ډاکټر صاحب مونږ شکریا ادا کړو باچا او د دې کلي دپاره یا د دې قام دپاره د غریبو خلکو دپاره کم د خوشحالۍ کار وشو مونږ وایو چې راشي او مونږ په جمع کیو نو دا ټول ملګري مونږ خوشحاله شو دا یو ښه تعمیري ښکلی کار ډاکټر صاحب کړی دی نو په دې دپاره مونږ راغلي باچا خو مونږ ته چا اطلاع نه ده راکړې لکه مونږ خو نن سبا تا ته ښه پته ده چې په پاکستان کې د پی ټي آی تنظیمونه نشته خو هر سړی په کلي خپل یو تنظیم جوړوي مونږ خو زوړ تنظیمونه ول خو هغه ختم شوي دي د نوي تنظیم دوه هغو ځان له خو والله عالم زه نه یم خبر په خپله ماته څه اطلاع نه ده میلاو شي خو خبر شوی یم چې هغو داسې خلک راغونډ کړو چې یاره زنګ سره پنډونه دي او که تاسو رانغلئ پنډونه یې نشته ماته دا پته نشته خو یو کس پکې دا ویلو چې یاره دغه دي دا څه ورته مونږ پنډونه ورکوئ راشئ رنګ به درله پنډونه درکړو نو ظاهري طور خو ماته څه پته نه لګي چې پنډونه کم ځي دي او نشته دا خو د ډاکټر صاحب ته پته دویمه خبره تاسو دا وکړه چې یاره بې اتفاقي یعنې شرقي یا غربي نو مونږ خو شرقي والا دا خپل کوشش کوو چې مونږ یو تنظیم خپل جوړ کړو او د غربي والا سره مونږ دا وایو چې مونږ د خپل یو سي کوټې ویلیج کونسل دپاره مونږ هم مشترکه په دې باندې اتفاق وکړو راغونډ شو کینو چې یاره که د چا ته په څه خبره باندې څه ګیلئ چې هغه مونږ د یو ته بله مسلې حل کړو او د چا خفګانونه چې ختم شي زمونږ د طرفه هېڅ چاته نشته ځکه تو که خیال وکړې زموږ په کلي کې ټول تقریبا دا کوشش د دې کسانو په دې کوټه کې چې څه دي دا کوشش چې یاره مونږ په دې نوي کلي کې سوری وکړو خو ما ورته دا ویلي چې داسې څه دی که تاسو په نوي کلي کې سوری هم وکوئ که نه دا به نقصان پی ټي آی له ورکوئ دا به د پی ټي آی نقصان کېږي تاسو په دې کې مه کوئ دې کې زموږ د پی ټي آی نقصان کېږي تاسو دا مهرباني وکئ چې راغونډ شئ په خپلو کې کښېنئ د چا تاوې ماوې یا څه چې وي چې هغه هم په خپلو کې حل کړو زموږ د هېڅ چا نه ګیله نشته او نه د تنظیم کې د ورانېدو یا د څه مونږ چې ډاکټر صاحب مونږ ته څه اډر کوي سلیم الرحمن صاحب یا څه اډر کوي انشاءالله به هغه شانتې زموږ خبرې او په هغې به عمل کوو الله دې تاسو له عزت درکړي